ولیدو نن چې راتله یو قطار مې ولیدو د وړو دپاره ولاړو زما نن دا درېیم بیانو په یو ځای کې مې قطار زړه مې درد وکړو والله زړه مې درد وکړو والله مې خدای عمر ورکړي خلکو یو ځای مې ولیدل یو پلار سره د دوو ماشومانو خودکشي کړې ولاړو هغوی خو ظلم په ځان وکړو هغوی ته خو د آخرت درد نه و معلوم مای کاش که دې حکمران دا ولیدل کاش که دې مالدارو دا ولیدل نو موږ خو سمدستي سوچ حکمران ته ځي او کاش ای زکات والا او مالدارانو او دولت والا تاسو به زکاتونه ورکوئ په روژه کې به ورکوئ تاسو به زکاتونه ورکوئ په رجب او شعبان کې به ورکوئ نن د غریبي بچی جاري نن یې د زکات ورځ ده نن د غریبي بچی مور ته چې کوم دی ډوډۍ غواړي نن یې د زکات ورځ ده ولې تاسو نن زکات نه وباسئ نن حقدار چې زکات وباسه مساته روژې ته مساته رجب ته مساته شعبان ته په قطار کې ولاړ او بیا سوال هم دا کوم که زما اواز په میډیا باندې چاته رسیږي خدا رام مالدارو ته وایم د پیسو والا ته وایم دولت والا ته وایم خدای ته وګورئ په قطار کې مو ودرېږئ د غریبانو حق مه وهئ چې تنخواه 8000 روپۍ اول اخلي هغه په قطار کې نن ولاړ دی خو ظالمانو چې کوم غریب مجبوره دی او هغه د ورځې 300 روپۍ دیاړي کوي هغه د دیاړۍ د لاسه په قطار کې نه دی ولاړ تا تنخواه اخیستې 8000 روپۍ تم په قطار کې ولاړې ولې د غریب دی حق ته ولاړې تا چې کوم دی تنخواهګانې اخلي ښه د دولت خاوند دی تم په قطار کې ولاړې او فقیر او مسکین هغه د غریبۍ د لاسه چې کوم دی په سب کې نه ودرېږي ځکه که هغه مزدوري پرېږدي نو هغه د مزدورۍ ته لاړه سپتا نیولی دی هغه مزدورۍ له لاړه هغه به مزدوري کوي که خپل بچي له وړه راوړي څه شی ولې موږ دومره ظالمان ولې موږ دومره ظلم کوو ولې د غریبانو حقونه ولې غریب په حق باندې نن مالدار خپل ښودې ده